یو محکم عقیده د ختم نبوت عقیده ده. عقیده ختم النبوت دا داسې عقیده ده که یو انسان پاک پیغمبر منی، الله رب ذوالجلال وحده لا شریک منی، پنځه منځونه کوي، روجیم نیسی، زکاتونه ورکوي، حجونه کوي، خدا عقیده نه ده چې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب ذوالجلال اخیری پیغمبر دی، بیام دغه انسان مسلمان نه دی، دا کافر دی. د اسلام د کاملوالي دپاره تمام اجزا ضروری دي چې انسان کې راشي، خو کو یو جزم کنډم شو نو په دې سره انسان کافر کیږي. نو عقیده ختم نبوت داسې عقیده ده چې دا د قرآن د 100 آیاتونو نه د پاک پیغمبر د 200 احادیث مبارکونه او د امت د بزرگان علماء د 1500 اقوالونه ثابت. د قرآن آیاتونه تمام احادیث او دغه د بزرگانو اقوال کو زه بیانوم نو په دې باندې به ډېر زیات وخت ولګي. خو راځه چې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او د پاک پیغمبر نه بل نبی راتلون کې نشته دی. په دې درته یو مختصر خبره کوم. رسول الله مبارک په دور کې رسول الله مبارک ناسته ورسره یار غار ثور هم ناسته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پدې کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رانا نوتو او پلاس کې تورات نیولې دي او د تورات تلاوت کوي. راغ کې ناستو رسول الله مبارک هم ناسته، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هم ناسته، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دغه د تورات مبارک تلاوت کوي او لګیا دي په هغه کې مشغوله دي، سر ښکته کړی دی. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته کله وکتل نو د رسول الله مبارک رنگ بدل شو د ډېر غصې نه. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د تورات مطالعه کوي، خو یار غار ثور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل یار آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک مطالعه کوي. هغه د الله د کتاب مطالعه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر د مخ مطالعه کوي، هغه په هغه کې مشغول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته ګوري، دا رسول الله مبارک هر ادا نوٹ کئی. چکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ مبارک مخ مبارک تا اکتل، دا رسول اللہ مبارک مخ رنگ بدل شو دا ډیر غسینا زر ورغه. او عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا سے الفاظ ویل چې صرف او صرف دا یا رسول الله مبارک امیر المؤمنین طویل شو
یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ طویل شو ورتوی ویحک یا عمر او په یو روایت کې راځي سکلت کا امک یا عمر اے تعالی د هلاکت وی عمر تا باندې د مور وجاړي اما ترى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا ته د رسول الله مبارک مخ مبارک ته نه ګوري دا د رسول الله مبارک په مخ باندې دا رنگ بدل شو د ډېر غصینا آیا ته د رسول الله مبارک مخ ته نه ګوري امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت چې شیطان بلید الله به بدلولا شیطان په هغه لار باندې نشو راتلی په کوم چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ راتو الله رب ذوالجلال ولا یو روب ور کړو یو hebat ولا الله رب ذوالجلال ور کړو خو چې د رسول الله مبارک مخ مبارک ته او قتل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنهم او یریدو پر پیدو باندې شو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غصدی ولی غصدی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات مبارک تلاوت کی کله چې ورته داسې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وکتل نو صحابه د رسول الله مبارک عاشقان او دای غختل چې رسول الله مبارک په زمنګ نه پس باندې راځي شي نو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دغه وخت کې درې جملې ویلې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا دا درې جملې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلې حضراتو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا درې جملې ویلې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله امیر المؤمنین دا خبر او کړلا رسول الله مبارک ورته بیان فرمایي امیر المؤمنین تا تورات لستو تا د تورات مطالعه کولا تا د تورات تلاوت کو یاد اوساتی لقد جئتكم ببيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ما تاسو ته په داسې دین باندې راتګ کړی دی چې صفا دین دی سپین دین دی څه شک شبهه پکې نشته دی لو كان موسى حيا کچری موسی علیه السلام ژوندی وی ما وسعه الا اتباعي نو هغه ته هم دا گنجائش نو چې هغه خپل دین خور کړی وی زما اتباع وکړه دا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای چې موسی علیه السلام هم زمانه بعد خپل دین نشي خورولې کوچری موسی علیه السلام ژوندی وی هغه هم زما اتباع کوله نو بیا با یو لیوانی انسان یو د عقل نس خلاص انسان یو د انسانی مجسمینا کم تر خوسه کې بدترین انسان هغه بیا د پاک پیغمبر نه بعد څنګه پیغمبر شي حضراتو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل موسی علیه السلام تبا گنجائش نو چې دا خپل دین خور کړی وی زما اتباع وکړه او دا عمدغه شانته دم آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه باندې د الله دیدار لذي لاول بیت المقدس ته ځي هغه جمعات چې نن سبا د يهودو په قبضه کې هغه جمعات چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دیدار لذي رب ذوالجلال ورته بیان فرمای لاول دل تراشا بیت المقدس تراشا مسجد اقصی تراشا مسجد اقصی ته آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د معراج په شپه باندې حضرات یاد اوساتئ هغه جمعات هغه مسجد اقصی
چې نن د یهودو په لاس کې ده. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله چې کله دا فتح کوله، آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 28 رجب باندې د الله رب ذوالجلال دیدار لتلې دی، معراج لتلې دی، او دغه بیت المقدس ته په 28 رجب باندې راغلی دی. حسن اتفاق ته ګوره، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله چې کله بیت المقدس فتح کو او بیت المقدس ته وردن کیږي، مسجد اقصی ته وردن کیږي، دغه 28 رجب دته حسن اتفاق وي. هغه دخول چې کوم پاک پیغمبر کړی دی په هغه طریقه باندې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله وردن شوی دی. مفصل واقعه به بیا چرته بیان کوم. رسول الله مبارک چې کله مسجد اقصی ته راغی، تمام پیغمبران حاضرو، د حضرت آدم علیه السلام نوالا تر حضرت عیسی علیه السلام پورې تمام پیغمبران موجود دي، تمام مقتدیان موجود دي، تمام هغه انسانان چې په تمام انسانانو کې افضل انسانان دي هغه موجود دي. د امام په انتظار باندې دي، امام راشي منګله به منځ راکوي، تمام په دې انتظار باندې ناست دي. آدم علیه السلام، ابراهیم خلیل الله علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا تمام برگزیده پیغمبران موجود دي. خو مصلی ته څوک مخکې کېږي نه. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی، جبریل علیه السلام ورته اشاره وکړه مصلی ته مخکې شه، په مصلی باندې ودرېږي، تمام پیغمبران ورپسې شاته ودرېږي. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې ودرېدو، تمام پیغمبران مقتدیان جوړ شو. محدثین دغلته دا خبره کوي چې دغلته د پیغمبرانو اجماع منعقده شوله په دې خبره باندې چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي، نو منګه به د پاک پیغمبر اتباع کوو او منګه به خپل دین نه خورو، منګه به پاک پیغمبر پسې ودرېږو. چې تمام پیغمبران 1,24,000 پیغمبران راځي، آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ودرېږي. وای دا د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې د پیغمبرانو اجماع منعقده شوه. په هغه وخت کې دغه لیونیان میونیان نو چې دا د نبوت دعوی کوي، دا نو 1,24,000 پیغمبران ټول موجودو. رسول الله مبارک پورې ودرېدل او رسول الله مبارک پورې مونځ کوي، اجماع منعقده شو چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اخیری پیغمبر دی. عیسی علیه السلام چې کله وای د دمشق په مناره باندې راکوشي، نو د سار د مونځ ټیم به وي، امام مهدی علیه الرضوان دی به په مصلی باندې ولاړ وي، عیسی علیه السلام به را روان شي. چې کله امام مهدی علیه الرضوان عیسی علیه السلام ته وګوري، وای دی به د خپلې مصلی نه رارستو شي. نو عیسی علیه السلام به ورته وفرمایي چې نه ته ودرېږه، په مصلی باندې ودرېږه. وای د عیسی علیه السلام به ورته دغلته د دې وجې نه وایي چې ودرېږه چې خلکو ته د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت پته ولګي چې دومره لوی کرامت ورکړی دی چې د رسول الله مبارک امتی پسې پیغمبر ودرېږي. او اقیمت لک ستا دپاره اقامت شوی دی، ته ودرېږه. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی امام مهدی علیه الرضوان پسې به عیسی علیه السلام ودرېږي. وایي دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دې به دلته خپل دین نه خورئ، د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین به خورئ، د هغې اتباع به کوئ. دوباره چې د عیسی علیه السلام نزول کېږي. نو حضراتو عقیده د ختم نبوت داسې عقیده ده، بدیهی عقیده ده، او دا چې د یو انسان نوی دا عقیده هغه کافر دی. بیا د دې عقیدې دپاره چې چا کار کړی دی،
دا عقیده ختم نبوت د پاره چې چا کار کړی دی الله رب ذوالجلال په دنیا کې هم ځلولی دی په آخرت کې هم ځلولی دی. زمونږ یو استاذ د ختم نبوت د کورس په کراچۍ کې مونږ چې کله طالبانو هغه زمونږ د رابعې څلورمې او د پنځمې درجې کالو نو په هغه وخت کې مونږ ته زمونږ استاذ مولانا اجاز صاحب دامت برکاتهم العالیه چې دا د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کراچۍ کم مرکز دی د هغې مبلغ دی. اوس راته پته نشته چې عهده به اوچته شوي یا به هم په هغې عهده باندې خو د دې خبرې تقریبا 14 کاله وشو چې دا خبره هغوی موږ ته کړې وه. هغوی دا خبره کوله چې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د پاره کار کړی دی الله پاک ځلولی دی. او یو څو مثالونه یې موږ ته وویې وایي قائد اعظم ته وایي دا د ملک بادشاهت ولې میلاو شو. قائد اعظم محمد علی جناح ته وایي د هغه عقیدې سره زما څه کار نشته دی د هغه عقیده هغه پوه شه هر څنګه عقیدې چې هغه درته نه بیانومه خو وایي الله رب ذوالجلال چې دا دومره لوی عظمت ورله ورکو چې د پاکستان بادشاه مقرر شو وایي دې پسې شاته یو راز پروت دی. هغه راز دا دی چې کله غازی علم الدین شهید رحمه الله یو ګستاخ ووجلو او دې لاړو جیل ته د انګریز حکومتو سخت حکومتو مقدمه داخله شوله د دغه مقدمې لړونکې او دغه بحث کوونکې وکیل چې کوم قائد اعظم محمد علی جناح دا یو عاشق رسول د پاره وې د وکالت کو نو کو دنیا اخرت ارسنګ دی خو په دنیا کې ولا الله رب ذوالجلال داغه انعام ورکو او د پاکستان بادشاہي وګرځو. او علامه اقبال شاعران په پاکستان کې ډیر دي په تمامه دنیا کې ډیر دي. حکم اعزاز او مقام چې الله رب ذوالجلال علامه محمد اقبال رحمه الله ته ورکړی دی دغه شانته ډیر کم شاعران دي. وای دا ولې کله چې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې ګستاخیانه کې دي د رسول الله مبارک د ختم نبوت انکار کېدو نو وای زیاته دی په علامه محمد اقبال رحمه الله په خپل اشعار کې کړی دا د دغه دفاع د وجه ول الله رب ذوالجلال دومره لوی مقام ورکړی دی. تیم نوم په ادب اخلي زیم نوم په ادب اخلم. او دا اوس چې کومه میاشت ده د ستمبر میاشت په دې کې یو قانون په 7 ستمبر 1974 باندې پاس شوی دی. دغه قانون د چا په حکومت کې پاس شوی دی؟ علما نه یادوما بزرگان دین نه یادوما وای هغه شخصیت چې یو عام سیکولر انسانو ذوالفقار علی بوټو چې دا بنظیر پلار ورته ویلې کېږي د په حکومت کې الله رب ذوالجلال دله دا توفیق ورکو چې د پاکستان په آئین او د پاکستان په قانون کې کم چې د مرزا غلام احمد منون کې دي په هغه باندې ایمان راوړی دی. دا خو زمونږ ایمان دی چې دا د مخکې نه کافران دي دا خو زمونږ ایمان دی چې دا د مخکې نه کافران دي خو په آئین کې دا قانون جوړ شو چې دوی ته کافر ویلې کېږي. دا د ذوالفقار علی بوټو رحمه الله په دور کې وای دا وشو وای الله رب ذوالجلال ورله دا دومره عزت ورکو په پاکستان کې دومره حکومت د بلې پارټۍ نه راغلی څومره چې د پیپلز پارټي پارلیمنټیرین د ذوالفقار علی بوټو راغلی دی. وای دا الله رب ذوالجلال د هغه ختم نبوت په سله کې دا دومره لوی تاج ور په سر کړی. نو ما تاسو مخکې دا خبره وکړله چې الله رب ذوالجلال دا عقیده ختم نبوت په وجه باندې انسان زلی انسان ته شهرت ورکي انسان ته عزت ورکي. او نور عقیده ختم نبوت دا خو یو بدیهی خبره ده دومره دلایل په موجود دي خو کو دغه دلایل موجود هم نه وي نو په بدیهی خبره باندې منطقي خبره ده چې دلیل په شی نظری باندې راوړل کېږي په شی بدیهی باندې دلیل نه وي تنبیه وي. علی کل حال دغه کې نظما دلایل هغه پرې د دلایل بزر تفریدم دلایل به نه بیانو ولې نه بیانو
تنبیهات نور راختلی دی د هغې نور ګرموالی تا باندې لګي دلیل ته ضرورت شته هیڅ ضرورت نشته روز ده د ورځې دپاره څوک دلیل وایي نو د پاک پیغمبر آخري نبی کېدل د ورځې نه زیات روښانه دي د نور نه زیات روښانه دي په دې باندې به موږ څه دلایل ووایو خو بیا هم داسې لیونیان راوځي هغه وایي ما ته د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې دلیل ووایه حضراتو منځ به نه ورځي د قرآن تلاوت به نه ورځي وایي دلیل خو راته ووایه دلیل بار چاته ویم نه او دا زمونږ بزرګانو داسې کړي دي د دلی یو بادشاه سلطان محمد تغلق هغه راولګېدو او د دغه وخت یو شیخ او یو بزرګو شیخ شهاب الدین حقگو هغه ته دا خبره وکړه وایي دا د ختم نبوت په دې عقیده باندې زما دماغ کار نه کوي او وایي دا مې دماغ نه مني چې رسول الله مبارک باندې پیغمبر ختم شوی دا او رسول الله مبارک اخیری پیغمبر دی هغه ورته وی خا وای داسې خبره ده وای او چپل یو کلو په دی خلی وو داسې بل وخت بادشاہي په خله باندې وو اگر چې هغه ته صدا میلو شو یا د قلانه یو خندق ته ورغورځو خود ته دا سبق ورکو چې دا بدیهی عقیده ده په دې باندې ستا دماغ ولې کار نه کوي تلې ونی د والو لقي عمدہ سلطان محمد تغلق بیا راولګېدو او د دا تهیو او اراده کړې وه چې د پیغمبرۍ وي دا وکړي نو قاضي شمس الدین رحمه الله هم د ده په دې رعایه کې و ده ته وایي قاضي شمس الدین رحمه الله ته وایي که یو سړی راولګي او وایي دا ووایي چې زه د الله پیغمبر یم او د رسول الله مبارک نه بعد راغلی یم او ما ته پیغمبري میلو شوې ده نو وایي ده ته به څه ویل غواړي قاضي شمس الدین رحمه الله ته پته ولګېده چې دی اوس په دلایلو باندې نه پوهېږي د ده دماغ کار نه کوي خو راشه عقلي جواب ورله ورکه هغه ورته وایي د ملک عام خلک خو څه کې عام بټیاران غلامان چې دي وایي هغه به راولګي او په چپلو به دې ځای ته ورسوي مړ به دي کي دا خبره دې وکړله چې کله ورته وایي دا تنبیه وشوله نو وایي بیا دې راولګېدو او خپل هغه مهر یې جوړ کو په مهر کې څه لیکلي وو محی السنن خاتم النبیین دا مهر یې جوړ کو دته پته ولګېدله چې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر کېدل دا د ورځ نه زیات روښانه دي د نور نه زیات روښانه دي اخري خبر درته کوم د میډیا دور دی نو په میډیا باندې دغه زنادقه ملحدین راوتی دي او تا ته وایي ته ما ته د پاک پیغمبر په خاتم النبیین کېدلو باندې یو دلیل خو ووایه نو دلیل بار چاته نه وی چا کې چې د دلیل ماده وي هغه ته به دلیل وي زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو لوی محدث تیر شوی دی یعقوب نانوتوي رحمه الله هغه له یو کس راغی او تپوس دی کوي ورته وایي صاحبه مسله داسې ده چې یو زنانه ده هغې باندې د خپله بیماري راغله نو د بیمارۍ نه بعد به دا روجي به نیسي او دا منځونه به نه کوي دا ولې په دې راته دلیل ووایه هغه له خو الله پاک لوی علم ورکړم نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو امي انسان دی هلکه ته په دلایلو باندې تا له د دلیل ترجمه درځي د دلیل تعریف درځي دلیل وایي څه ته ورته وی دا د الله حکم دی او دا به منې او کو نه منې نو دا چپله به وباسمه او دې سر ته به یې درله ونیسمه او هغې پورې به دې وامه چې په دې سر دې یو ویښته پاتې دي شي ته به دلیل څه کې هغه چې لاړو طالبانو ته پوښتنه بیا وکړه بیا یې د هغې پوره تحقیق درته نه یادومه خو داسې کس ته دلیل ویل نه دی پکار دله داسې علاج کول پکار دی لکه شیخ شهاب الدین حقگو قاضی شمس الدین رحمه الله چې چپل ورپسې وباسو په دې خولې ووخه اوس به زه د پاک پیغمبر په پیغمبرۍ باندې تا ته دلایل بیانومه تا ته به زه د رسول الله مبارکه در نور نه زیات روښانه
عقیده چې زمونږ دا چې رسول الله مبارک اخیری پیغمبر دی دا به زه تا ته په دلایلو ثابتو دا نه چې موږ سره دلایل نشته ما تا ته وی شی بدیهي دپاره دلایل وي نه دا عقیده دومره بداحت ته رسېدلې ده دومره ښکاره شوې ده چې دلیل ضرورت نشته دی او که یو انسان بیا هم وایي چې ما ته به دلیل ووایه نو لاول به معلوماتو کې چې ستا په ایمان شته ابه وی آو چې ایمان پې شته بس بیا خبره ختم او که ونه ایمان پې نشته نو راشه چې 3 ورځې تا ته زه سبق وښیمه چې ستا شک ختم کم او که په 3 ورځو کې ستا شکوک شبهات ختم نشو ته په دې خپله خبره باندې کلک ولاړې بیا مرتد سزا قتل د سر به ته وي دلایلو ته څه ضرورت دی اوس په زه د پاک پیغمبر په پیغمبرۍ باندې دلایل وایم چې د پیغمبرانو په اجماع ده د صحابو په اجماع ده د خيار امت په اجماع ده زبر اعظم ستا بشان ناول انسان ته ستا بشان ګنده انسان ته بس دلایل وي على كل حال دغه عقیده د ختم نبوت چې د چا نوي وردا یاد اوساته منس کو کې روزه کو نیسي زکات کو ورکه حج کو کې خو عقیده د ختم نبوت نه دا هیڅ چرته مسلمان نشي کېدی دا به عقیده ساته اگر چې زما د پاکستان سیاستدانان داسې دي چې صرف او صرف روټه اسره کړې ده او دغه سټ ته ځان رسي نور هغوی ته بعضې ته پکې پته نه لګي چې عقیده ختم نبوت څه ته وایي ویلې شوي دي په اوس دور کې ویلې شوي زه نومونه نه اخلم زما مزاج دا نه دی خو علا کل حال بیا هم کو یو سړی داسې نو دته به 3 ورځې مهلت ورکې د هغې نه بعد به تې سر وی اوس به تې سر څوک وایي سر به تې څوک وایي حاکم وقت به تې وایي خو حاکم وقت هغه د عاشقانو نه سر وایي د ګستاخانو نه سر نه وایي په حکومت کې ستا په حکومت کې قانون الټه دی الټه چلیږو منګه علا کل حال مقدر ته میلاو شو بس بیا کارو باسه او حکومت ته مه پرېږده وایي پولیس له ورکړه په پاکستان کې قانون شته که نه ما ته خو ماته یو ګستاخ وښایه چې تا ځوړند کړي څومره ګستاخان دي دومره ګستاخان چې ستا په پېښور کې د ګستاخانو لیست کومې دله راوړو هغه به ونه شماري دومره زیات دي چاته سزا میلو شوه وایي قانون شته قانون په لاس کې ماخلا تی په لاس کې واخلا قانون خو ما تا ته پرېښودی دی تا پې کوم عمل وکړو علا کل حال مثلا نه اوږدېږي خو سزا یې همدقه ده چې سر به ته وي بیا به په دې باندې چرته مفصل بحث وکړو علا کل حال حضراتو دغه عقیده ختم نبوت